الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام شرکاء کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے خوشحالی، ترقی اور حقیقی آزادی لے کر آئے، جس کی جدوجہد ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ڈائریکشن ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو کامیابی دیتا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. آج ہم جو آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کے لیے یہ کلی کچہری کر رہے ہیں اپنے عوام کے لیے، یہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جب وہ 2021 میں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے شروع کی تھی کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. تو اسی آئیڈیا کو، اسی ویژن کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں، اور میں اپنے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب آپ کے لیے احساس رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، آپ کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، آپ کے لیے مسلسل جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اسی طرح آپ کا وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھی ہوگا. آپ کی ترقی، خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے گا. آج یہ کلی کچہری جو ہے ہم ضلع باجوڑ سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ضلع باجوڑ بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزر رہا ہے اور گزرا بھی ہے، تکلیفیں ان پہ آئی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے خیبر پختونخوا کا جو قبائلی ضلع ہے باجوڑ، اس سے شروعات ہو. ہمارے کچھ لوگوں نے کمپلینٹس درج کی ہیں، ان سے ہماری براہ راست گفتگو بھی ہوگی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. باجوڑ میں ہمارے آن گوئنگ سکیمز تقریباً اس سال 27 ارب روپے کے آن گوئنگ سکیمز ہیں، جس کی ڈیٹیلز میرے ساتھ بھی موجود ہے، اور ڈی سی باجوڑ اپنے آفیشیل پیج سے بھی وہ اپلوڈ کر دیں گے. اور اگر کسی کو باجوڑ کی عوام کو وہ چاہیے ہوں تو ڈی سی آفس سے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کے ضلع میں صوبائی حکومت کیا کیا کرنے جا رہی ہیں، اور آپ کے منتخب کردہ نمائندوں نے صوبائی حکومت کو آپ کے لیے کون کون سے پروجیکٹس دیے ہیں. اسی طرح ہمارے جو باجوڑ کی عوام ہیں، انہوں نے تقریباً 1,14,000 ہمارے باجوڑ کے لوگوں نے صحت کارڈ سے علاج کروایا ہے، جس کی لاگت 2.9 ارب روپے ہیں، جن میں 50 کروڑ روپے دل کے امراض، جبکہ 25 کروڑ روپے کینسر کے علاج پر خرچ ہوئے ہیں. باجوڑ کی عوام اور ہمارے جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر میں آج سال کے پہلے دن یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ 1000 بلین کا پیکج جو ہم قبائلی اضلاع کے لیے لا رہے ہیں، اور جس کا وعدہ مرج ہوتے ہوئے ہم سے کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1000 ارب روپے کا پیکج فائنل سٹیجز میں ہے، اور آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. جلد از جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ آ جائے گا. جی ابھی شروع کرتے ہیں. شکریہ. With your permission, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ہدایات جب سے آئی تھیں تو 20 نومبر 2025 کو 20 نومبر کو ہم نے باجوڑ ڈی سی کے پیج پہ پبلک کو انویٹیشن دی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنے مسائل براہ راست آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس پہ 464 لوگوں نے اپنے مسائل
رکھے کہ یہ ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ ان سے ہدایات چلی جائیں اداروں کو. 464 شکایات ساری جو تھی وہ ورکیبل نہیں تھی. اس میں کچھ کورٹ میٹرز تھے, کچھ انتہائی پرسنل نوعیت کے شکایات تھی, کچھ فیڈرل رومین میں آ رہی تھی, کچھ دوسرے صوبوں کے ساتھ کوئی وہاں پہ مشکلات تھیں. سو ہم نے کوشش کی کہ ان ساروں کو سفٹ کر کے اور ان شکایات کو ٹالے کہ جو کرنے والا صرف ایک بندہ ہو لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے 101 بندے ہوں. سو ہم نے کمیونٹی کو فوکس کیا اور کمیونٹی میں پھر ان کو فوکس کیا کہ جس کا ماس کوریج زیادہ ہو, بجائے اس کے کہ 2 کمیونٹی کے ایشوز تھے لیکن اسکول کا ہم نے پریفر کیا بنسبت ایک عام دوسرے ایشو پہ. سو اس نسبت میں ہم نے 23 ایسی شکایات کا وہ لسٹ ڈاؤن کی سر کہ جس کا ون وے اور دی ادر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سارے پبلک کے ساتھ, کچھ انڈیویجول بھی ہیں وہ بھی قابل غور تھی, تو وہ بھی ہم نے اس میں سلیکٹ کیے ہیں. سو ابھی سر کچھ اور 2 ہم نے لوگوں کو سر ان کے ایز کے مطابق ایکسس دیا. سب کو کہا کہ اگر اپنے گھروں سے لائیو ہونا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں سے, کوئی دکان میں ہے تو دکان سے لائیو ہو جائے, کہیں سے بھی اپنے ورک پلیس سے, اپنے کام کو ڈسٹرب نہ کریں, آپ وہاں سے لائیو ہو جائیں. جن کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو وہ ڈی سی کے آفس آ جائے, اور جو کوئی اپنی آئیڈینٹی پہ تھوڑا ریسٹرکٹڈ ہو تو وہ بے شک فون کال پہ ہمیں کر لے. تو تینوں فیسلٹیز اس وقت اویلیبل ہے اور کسی کو وہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے سر ہم پہلا جو وہ ہے سٹیزن ہے ان کو لائیو کرتے ہیں. سر زاید خان د ضلع باجوړ تحصیل سردار باجوړ نه تاسو آنلاین یم سر. اصل زاید خان خیر سات مزاج خله خیر دی سر جی, بس ستاسو ډېره زیاته شکریه سر چې تاسو موږ له مقرره کړه. سر زموږ د سکول لږه مسله ده. موږ سه سر زه په پرایمري سکول کې یم او زما سه 423 تعداد دی که نه سر, او دې سره سره 2 فیډر سکولونه دي چې هغه په نور ځایونو کې دي. هغه هم سر زما د مطلب هغو کوم ریکارډ د مینټین څومره کار دی هغه هم سر زما ذمه داري ده. دې سره سر یو دغه سکول دی د ډبل شپ سر, هغه ریکارډ مینټین کول هم زما سر ذمه داري ده. او سر یو ټیچر دومره کارونه سر ډېر مشکل دی هغو لپاره سر. مارکیټ ټیچرز منظوري راکړئ سر, او د ټیچر پی ټی سی پڑھنا یا پرمننٹ ټیچر دي سر. موږ دغه د ټیچر سکول نوم سر 423 تعداد دی زموږ سر. سکول نیم هم سره زاید سکول نوم ستارانو تحصیل سلارزی ضلع باجوړ. خدا 423 سٹوڈنٹس تھی اور ٹیچر پہ یو یہ یس سر. تو اس سکول نے چکم دیا آن لائن ہے سکول نے آن لائن ہے اس ہاں. اچھا سیکرٹری صاحب, یہ 423 اسٹوڈنٹس اور ایک ٹیچر, جو ہمارا اسٹینڈرڈ ریشیو ہے وہ 1:40, مطلب ایک ٹیچر 40 اسٹوڈنٹس پر. تو یہ تو بالکل زیادتی ہے کہ مطلب 423 اسٹوڈنٹس کے لیے صرف ایک ہی ٹیچر ہے. یہ آپ دیکھیں جو اسکول کا نام ہے اور نوٹ کر لیں, اور یہ ود ان 14 days مجھے جو ہے اس کی رپورٹ چاہیے اور یہ مسئلہ حل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کیونکہ باقی سیم نیچر کے کمپلینٹس بھی آئے ہوئے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک زیت اللہ یو سی پشات, عرفان اللہ یو سی شنکے علیزو, مسٹر رفیع اللہ یو سی مامون سے ہیں, مسٹر جان بہادر شکرو مامون سے ہیں. یہ تقریباً 4 کمپلینٹس اور بھی ہے سیم نیچر کے. تو یہ آپ جو ہیں فوراً اس کا نوٹس لیں, 14 دن کے لیے کے اندر ان کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے, ہمارے صوبے کا, ہمارے ملک کا, تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. سر پلان میں نے بنا دیا سر, آپ سے اپروول بھی ہوگی کیبنٹ سے سر, فائنل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی امجد خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دا برانچ پرائمری سکول دے قنبر حسن آباد برنگ کی سر. ہاں سر داغی مایس کوڈ ہم دے 6464 داغی مایس کوڈ دے
سر له 2005 کې منظور شوی او 2013 کې بیا د دې د بلډینګ لپاره ټنډر وشو، خو هغه وخت کې چونکې عباسي صاحب ګورنر راغلی او هغه د پاټا ټول سکیمونه فریز کړه، نو دیم پکې فریز شو. سر د اوسه پورې د دې سکول هغه بلډینګ جوړ نه شو. نمبر 1 سر. دویمه دا سر چې په دې سکول کې چونکې د پی ټي سي فنډ نه ټیچر هایر شوي وه، خو هغه ته هغه فنډس په پراپر طریقه باندې سر نه میلاویږي، کله میلاو شي سر کله نه میلاویږي، او اوس سر دا سکول بندیږي. نو سر دغه یو ریکویسټ دی چې دې لپاره سر پی ټي سي فنډ ټیچر سر یا ارینج کوي. دویم سر که دغه نه نو بیا یونیسیف والا یا بل څه داسې یو اداره چې هغه ټیچر ورکوي چې دا سټوډنټان دا مستقبل ضایع نه شي سر. صحیح ده. سیکرټری ایلیمنټری ایجوکیشن هم ناسته، هغه هم ستا خبرې اوري، ستاسو پارلیمنټیرین هم ناستی، هغه هم د ستاسو خبرې اوري. سیکرٹری صاحب اس کا جو ہے آپ نے جہاں سے بھی ہو اگر فرض کریں اویلیبل اے ڈی پیز میں یہ بن سکتا ہے اس سے دیکھیں، وہ نہیں بن سکتا، وہ اس میں اسپیس نہ ہو، تو جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو جو ہے ایمرجنسی کی بنیادوں پر آپ سٹارٹ کریں، اور اگر فرض کریں نان ای ڈی پی میں لانا ہو تو نان ای ڈی پی میں لائیں، لیکن یہ مسئلہ حل کریں. سر ان کی دو کمپلینٹس میرے خیال سے امجد خان آپ کی دو اور بھی ہیں، ایک روڈ کے کنسٹرکشن سے متعلق تھی اور ایک پبلک ہیلتھ سے متعلق، وہ بھی بتا دیں. جی سر، روڈ کے کنسٹرکشن ہے سر، یہ ایم پی ایس صاحب اگر موجود ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ جو میمون سلی چې کوم مین روډ دی سر، دا انتهایی د ابتر صورتحال سره مخ دی سر. نمبر دغه ډیر ضروری دی، انتهایی مشکلات دي خلکو د ایم پی ایس په علم کې ده. ایم پی اجمل خان صاحب دی سر. ها هلو او د اوبو څه کوه سر، اوبو چونکې په دغه سلی چې کوم علاقه ده دې ته د اوبو سره انتهایی مسلې دي. دغه خلک ډېر د لرې لرې ځایونو نه په خرو باندې اوبه راوړي، ماشومان بجای د دې چې سکول ته ولیږي هغه سهار کې دا ماشومان په اوبو پسې لیږي، بیا اکثر په چې کوم چشمه ده په هغې کې اکثر بې نمبر هم نه میلاویږي، نو ماشومانو ټوله ورځ هم ضایع شي سر. 4-5 کلومیټر د لرې نه هغه اوبه راوړي سر. امجد خان، اس طرح ہے کہ جو روڈ ہیں وہ ہماری جو موجودہ اے ڈی پی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اسپیس بنا لیں گے، اور اس میں جو ہے ہم بلیک ٹاپ روڈ کی اپروول کر لیں گے. اگر فرض کرے ہوئی ہیں فیزیبلٹی میں آیا ہے، ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوا ہے تو اس پر مزید تیز کام کیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا. دوسرا جو آپ پانی کا کہہ رہے ہیں، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم آ جائے گی پی ایچ ای کی، وہ سروے کرے گی، سروے کے بعد جو ہے یہ ڈائریکٹلی پی سی 1 بنائے گی، اور اس پر بھی ایمرجنسی کی بنیاد پر آپ کے لیے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. تھینک یو سر. دا د سکول مسله دي چې دا سر هغه سکول کې فرنیچر نشته دی، نو که ټاټ چېرته میلاو شي او وایټ بورډ وي نو هغه د سکول ماشومانو ته به نیکسټ چې کوم چھٹیانې ختم فرنیچر کے لیے ہمارا آلریڈی جو ہے کیبنٹ سے اپروول ہو چکا ہے پیسوں کا. وہ انشاءاللہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ تمام صوبے میں جہاں جس اسکول میں مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کے لیے آلریڈی ہم اپروو کر چکے ہیں فائنینس. تو وہ بھی جو ہے سیکرٹری صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ کل یا پرسوں تک آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. د دې سکول مایس کوډ هم دی سر، هغه دی نو که بلډینګ دپاره اپروول وشي یا کمره نیمه جوړه شي د ماشومانو ته به لږ سهولت میلاو شي سر. رندا بس انشاءاللہ جوڑے گی بابا. تھینک یو سر. سر ډیره مننه، ډیره زیاته شکریہ سر. وعلیکم السلام. زما نوم عزیز الوهاب دی، زما تعلق د تحصیل خار ملا کلیجار سره دی. زمونږ د دې آبادي تقریبا 40,000 پلس ده. صحیح ده. دلته واحد یو میډل سکول دی چې هغه اوس های ته اپګریډ شوی هم دی، خو د هغې په جوړېدو کې به تقریبا نور هم 3 کاله لګي، او د جینکو سکول دی سر. نو هر کال تقریبا 60 نه 70 پورې ماشومان چې دي دا د های ایجوکیشن نه هغه محرومه کېږي، ځکه چې دوی اتم پاس کړي نو اتم نه بعد بیا د هغوی دومره سپورټ کولی نه شي چې ښار ته لاړ شي
صحیح ده. یا هغه سر چې دا سکول چې جوړیږي نور به هم 2-3 کاله لګي په کار دا چې دا کوم د اوس د میډل بلډینګ دی دې کې ورته 9 او 10 سټارټ شي. ہاں ہاں صحیح ده. اس میں سیکرٹری صاحب اس طرح کریں کہ سب سے پہلے تو اگر اپ گریڈیشن کا پروسیس شروع ہے تو اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. اگر فرض کریں وہ شروع نہیں ہے تو وہ پروسیس ہوتا رہے گا. لیکن اس سال آپ 2 فیبریکیٹڈ روم ان کے لیے کریں. فیبریکیٹڈ روم میں جو ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا وہ, کیونکہ ابھی 8 سے اگر ہماری بچیاں جو ہیں وہ 9th کو جائے گی تو 9th کی کلاس وہاں پر ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹیچرز بھی ہونی چاہیے جو انہوں نے بتایا ہے, تو یہ فوراً سے پہلے آپ نے کرنا ہے. اور جو آگے کے لیے اگر فرض کریں وہاں پر صرف مڈل سکول ہے اور ہائی نہیں ہے, ہائر سیکنڈری نہیں ہے, تو ہمارے پارلیمنٹیرین کا جو ابھی سن بھی رہے ہیں وہ آپ کے لیے پروپوزل بھی لے آئیں گے اور اس پر فوراً سے پہلے پھر کام بھی شروع کریں. ٹھیک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے سر. اوکے. بس دغه راته دي که نه چې سږکالې کم از کم چې دې ماشومانو دا چې سږکالې خو ځای نه شي مخه پورې خو ډېر ځای خو کم از کم چې سږکالې اوس چې کم دي 190 ماشومان دي سر که نه 190 چې د دې مستقبل بالکل خطره کې دا دی چې هر کال او سر اوس 8 9 کې اوس چې 8 کې 190 تقریبا دومره ماشومان دي نو د دې خو ټول والدین دومره نه چې هغوی ورته ګاډي بندوبست وکړي او ښار ته یې راولي. اچھا اس میں عزیز خان اس میں ایک اور کام کرتے ہیں. 190 بہت بڑا فگر ہے. پہلے تو فیبریکیٹڈ رومز کریں. اگر فیبریکیٹڈ رومز نہیں ہیں تو اس کے لیے اسپیشل ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے جو ان کو لے کے بھی جائیں اسکول اور واپس لے کر بھی آئیں گھر. تو اس کے ہاں پہلے تو فیبریکیٹڈ رومز ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں ہوئے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان پر تعلیم آگے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کے لیے ہم جو ہیں اسپیشل ٹرانسپورٹ دیں گے آپ کے لیے. سر پری فیل روم ان کو سر 4-5 دن میں لگ جائیں گے. 4-5 دن میں عزیز خان آپ کے لیے فیبریکیٹڈ رومز مل جائیں گے انشاءاللہ, لگ جائیں گے. اس کے علاوہ اس کا وزٹ بھی ہو جائے گا سر. وزٹ ہو جائے گا. جی سر. عزیز خان ستا مسئلہ به حل شي انشاءاللہ تعالی. ها تھینک یو سر, ډېره مننه سر جی. اوکے مهرباني. اوکے سر, اللہ حافظ. فضل مالک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سیم صاحب څنګه ښه وئ؟ خیریت ته فضل خان خیر. شکریہ سر, تاسو زمونږ مسایل اورئ, ډېره مننه سر. زه یو سیکنډ شپ ټیچر یم. ستاسو په علم کې ده سر چې په 2022 کې ستاسو ګورنمنټ چې کوم دی د سیکنډ شپ پروګرام اغاز وکړو او سر دا یو کامیاب پروګرام روان دی سر. په دې کې چې کوم دی د 60,000 پلس چې کوم دی انرولمنټ دی سر. دې سره چې کوم دی ښه ریزلټ یې ورکړو. په 3 بورډونو کې پوزیشن هولډر رال سر. په دې استادانو محنت وکړو سر او دیو چې کوم دی دا پروګرام کامیابی طرف ته روان کړی دی, ښه کامیاب روان دی سر. او دې استادانو چې کوم بنیادی مسایل دي سر او تر اوسه پر څلور کال تیر شو زمونږ چې کوم دی یو مسایل هم حل نشوله. په ځای دې چې زمونږ په مسایل کې ورځ په ورځ اضافه کیږي سر. زمونږ بنیادی مسله دی هغه جایز مسله سر. زمونږ چې کوم د ستاسو مینیمم ویج پالیسی ده د حکومت د هغې په پالیسي باندې موږ چې کوم دی عمل نه کېږي او موږ ته چې کوم دی 25,000 روپۍ تنخوا راکړی کېږي سر. د یو مزدور تنخوا برابر هم موږ له نه راکړی کېږي چې دا د استادانو تحقیر دی او ضرایت هغه کوم دی تضمین کول دي سر. زمونږ دویم مسله چې کوم ده د هغې زمونږ په ستاسو سره په سکولونو کې موږ انګیج یو او بیا د چوټیانو تنخوا موږ ته نه راکړی کېږي. موږ چې کوم دی د وینټر ویکیشن چې کوم دی او د سمر ویکیشنز د هغې تنخوا موږ ته نه میلاویږي. صحیح ده سر. بیا زمونږ دغه چې کوم دی تنخوا چې کله موږ ته میلاویږي موږ ته په 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس میلاویږي او چې راشي هم د ډي سي په اکاونټ 4 باندې راځي نو موږ چې کوم دی هلته بیا 2 میاشتې پروسس واخلي. نو سر موږ په دې تنخوا پسې چې کوم دی خوار او ذلیل شو. کله د ډي سي آفیس ته ځو, کله چې کوم دی د ایجوکیشن آفیس ته ځو, کله د فاینانس د ډسټرکټ فاینانس آفیس ته ځو, کله بینک ته وزټ کوو. نو دغه تنخوا چې کوم دا استادان غریبانان قرضداري 4 میاشتې دې تنخوا نه میلاو شوي چې بیا راشي بیا دغسې چې کوم دی ماحول وي دلته.
نو دا استادان چې کوم دی دا ویل کوالیفاید استادان دي ښه په پراپر طریقه باندې راغلي دي د دې ډیمو شوي ده د دې چې کوم دی ښه په میرټ بنیاد باندې راغلي دي خو دې استادانو چې کوم دی دې ته عزت نه میلاویږي دیو د دې چې کوم دلته هغه شانته سلوک وسنه کې قسم چې د یو استاد حق دی په معاشره کې نو سر د حواله سره چې کوم دی تاسو زموږ استاد سره منګه هر اپس ته تلیو د ایجوکیشن اپس چې کوم دی تاسو خبره پوره شو سه واره جی سر देखिए چې د DSS پالیسی دا اوري دا سر دا چې موږ وسر 9 months لپاره د پیمنٹ کو او 25000 پر منث سر دیګه سر اوس موږ ریویژن کوو لګیو او موږ سر 25000 نه سر د دې چې کوم ویجز دی هغه ان شاء الله انکریز کوو سر دا یو پروپوزل روان دي سر کابینټ ته ان شاء الله پای کې سر د دې خبره ټیک ده چې موږ دا ویجز سیوا کول پکار دي دا تقریبا 3 کال سر د دې پروګرام وشو سر او په دې کې تقریبا 6000 ټیچرز سر موږ سره انګیج دي سر 70000 اراوند سر پورو KP کې سر موږ سره د دې انرولمنت دی د دې ماشومانو سر سزینو کې موږ د خر ریزلټس روان دي سزینو کې موږ د ریزلټس خراب روان دي موږ د ریسنټلی سرچ کوم د دې ریزلټس راغلل دا غي په بیس باندې څه کسان موږ ټرمینیټ کړی دي خو سر د دې چې کوم تنخواه دا به 9 months ته پاره دی ته ملایږي د دې نه سیوا نه ملایږي ورته سر ځکه چې وینټر او سمر چې کمپلیکیشنز دي کنه سر دا موږ ریګولر ټیچرز نه دي دا ټیلنټ پول په تھرو باندې راغلي دي تنخواګانې بوله سر سیوا 25000 سر دا غي نه بوله سر موږ انکریز موږ به سر پروپوزل راوړو ها په دې کې هو ټولو نه پهله چې د صوبایي حکومت کومه پالیسی ده چې دا 40000 مینیمم ویج دی تقریبا چې کوم مینیمم ویج دی هغه به پکار دی چې د دې ټیک تا پهله خبره دویمه خبره چې کومه خبره دوی وکړه مونږ ټوله صوبه ډیجیټایزیشن طرف ته روانه کړې ده نو پکار دی چې د دې تنخواګانې چې کم دي دې ته په اکاونټ باندې ډایرکټ ورزي او تھرد کس پکې نه انوالو ټیک شو ډایرکټ دا چې دې ته ډایرکټ ورزي بل چې کم دی دا تاسو وایي چې سر ټیچرز کارکردګي خده او د سخنه ده نو چې د چا خده پکار دی چې هغه ولې خده دا غي په مطابق باندې د نورو ګرومینګ ما شاده شو او فیسیلیټیز هغه ته ملاوي شي نو زموږ سره ټیچرز الریډي شارټیج دي نو پکار دي چې دا د دې خیال وساتي مطلب چې د خولي خشکېدو نه پهله د دې پیسې دې ته ملاويږي پکار ده سر دا سر مونږ سر دې کې اصل کې سیستم نه لري سر د اکاونټ 1 اکاونٹ 4 په سر اول سر دا پیسې کریډټ کیږي سر بیا دا غي نو بیا سر دیو ته ریلیز کیږي دیو سر بیا مخکې ډبل شفټ سکولز ته سر دا پیسې ورکړي د ټول ټیچرز ته پیمنٹ کوي نو دا سر لګون دي سر دا انډایرکټ دا سر دا موږ ډیجیټایز کو سر او دا سر ډیجیټایز کوي چې څومره چې کم کسان پکې ډیر انوالو وي عمره پروسس خرابيږي او پکار دی چې د میاشت پهله تاریخ باندې دوی خپل تنخواه د دې په اکاونټ کې پرته ان شاء الله صحیح سی ام صاحب تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او موږ دا اپریشیټ کوو چې داسې یو عوامي اقدام تاسو اوچت کو او تاسو د یو عام کوم چې زمونږ منتقلان دي روټ باندې ورکر دی دغه واسطه تاسو واورېدو ډارې کو او هغو سره په مسایلو باندې خبرې اترې وکړې نو به حیثیت یو ورکر او یو قبایلي ناجوان موږ دا اپریشیټ کوو انشاءالله د عوامي چې هر قسم اقدامي دې کې به موږ مکمل ستاسو سپورټ کیږي مننه ذکر الله او سی ام صاحب ما ستاسو نوټس کې دا خبر راوستله مسایل خو ډیر دي خو چون کې دې وخت کې زمونږ د عام باجوړ د ولس د ټول نه غټه او اهمه مسله یو دام کې دی سره باجوړ کې چې کوم من دوه بازارونه دي او ښار تحصیل کې راځي چې یو ښار بازار ویل شي کوم چې مرکزی بازار دی او یو ته عنایت کلی بازار ویل شي نو هغه دوانو کې چې د وخت دا ده چې د تګ را تګ د راشوالي د وجه ډېر انتهایی یو خدای بایپاس کوم ګورنمنت جوړ کړی وي خو چون کې تیر انتظامیه د طرف نه پاغه باندې یوسین جاری شولې او هغه باندې هغه دکانونه سر شلو منډیانې پیسازي شو ډېر پیسازي شو نو د وخت کې عملاً دغه بازارونو بایپاس نشته دی او دا د چې باجوړ کې خو ملکند ډیویژن خو دا ان سی پی گاړو د وجنه دا د چې رش هغه سیوا شو چې روډونه هغه مخکنی دي د 1900 چې کم جوړ شوی دي چې روډونو کې کار ونه شو گاڑی
ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي. نو ډیره انتهایی مسله ده چې دا ما ستاسو نوټس کې راوستله. انتظامیه لګیا ده، هغه باندې کوشش کوم چې ما په خپله باندې ډسټرکټ ایډمنسټریشن ډي صاحب ته درخواست ورکړی و، هغه باندې اکشن واخیستو، خو چونکې دا مسله په وختي اکشن باندې نه کیږي چې دې له مستقل پلانینګ پکار دی چې دا وجه داره چې هلته د گاړو تعداد ډیر انتهایی سیوا شوی دی. सईदा ज़ाकिर उसका कंप्लेंट रागलो मेरा इधर जो है वो डीसी बाजावड़ और हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो देखें कि रश किस वजह से है। जिस भी वजह से हो आप उसकी वहाँ पर इंक्वायरी करें, देखें, विजिट्स करें और इसके लिए जो है कोई अच्छी प्लानिंग बनाए और वो प्लानिंग जो है मेरे ऑफिस में फिर मेरे पास लाएं और उस पर फिर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है सीएम साहब, बस मंगا पकې دا ریکوست کوم سیم صاحب چې داسې دا چې د ګاړو د ډیروالي په وجه باندې یو خو آبادي د باجوړ ډیره سیوا شوې ده، بل د باجوړ د ټوله آبادي دغه دوه بازارونو باندې انحصار لري. نو په هر طرف ته زین نو په دغه دوه بازارونو برازي دستا आवाज دستا پارلیمنټریان زموري اغم چې کوم د دلته دی بلار شي پارلیمنټریان بزان سره کی یو جامع پلان براوړي چې دغه روډونه کلاول دي یا چې کوم انکروچمنٹ ته هغه خوا کول دي یا بل څه تجویز دا منډې بل طرف ته وړل دي، دا به یو جامع پلان راشي په هغه باندې به ان شاء الله موږ عمل کوو. ها ټیک ده سر، بس دغه یو ریکوست دی چې دلته کوم ټیمو ښار کوم ډیویژن دغه راځي دا دواړه بازارونه دغه کې راځي چې د دې بازارونو نه دا منډیانې لږ مناسب ځای ته شیفټ شي او دا اړې چې کوم ټرمینل جنو څه نه څه به پوره ګزاره وشي. جی تھینک یو سیم صاحب، ٹھیک ہے مهرباني. تھینک یو. साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साजिद खान से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, تاسو خیر طبيعت هم سره خیریت سے امن دے. زه ساجد خبرې کوم سر، ما کمپلینټ کړو دی 418 کې چې کوم ګاډي ولاړی دا باجوړ ته ځي دا کار موټر دا ګاډي کې 15 کسان کې نه ساوند تور باندې کوئی سرور کسان لاوډي دي کې درې روستو کې نه یو مخ کې نه دې 15 کسان کې نه دوه مخ کې نه او درې روستو کې نه او 1500 روپے کرایه وای چا نه 1200 وکلی چا نه 1100 ولی او بس تاسو کې چا سره خبره وکړه نو لار دومره دنه او دې کرایهګانې سیوا خپل 15 کسان کې نه ما دا ویلي چې هدایت جاری کړي ډي سي باجوړ تلته ایکشن واخلي او ډي سي پېښور ته دلته ایکشن واخلي سر او دیوانی دلم داسې مختص کړی چې دې خوشحالي او عوام ته سہولت کی سر. सईदा साजिद खान स्टासु कंप्लेंट रांगलो इसमें इस तरह करते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड रेट्स हैं कार्स के लिए वो आप मुख्तस करें और इसमें जो है आप ये तमाम जितने भी अड्डे हैं चाहे पेशावर में हैं चाहे बाजावड़ में हैं या चाहे दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उन सब पर लाजमी करें कि उनका अवेजा किया जाएगा अपने जो हैं जो अड्डे हैं उसमें। पहली बात। दूसरी बात कि ये तो बिल्कुल ये मानने वाली बात ही नहीं है कि किस तरह वो आगे थो बंदों को बिठाते हैं, ये तो वो रिस्क हैं उनके साथ और उनकी ज़िंदगी के लिए। तो आप इस तरह करें कि जो भी हमारे खासकर ट्रैफिक जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो देखे जो भी इस तरह का करे कि आगे दो बंदों को बिठाया हुआ है तो मेरे ख्याल में उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए उस ड्राइवर का, वो गलती कर ट्रांसपोर्ट। मेरे ख्याल से सर ये ट्रांसपोर्ट का वो है काम है वो ऑटो के जी 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 उसकी एनफोर्समेंट ही है। 60 होता है हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट 60 ट्रांसपोर्ट को बोल। ठीक है, ठीक था साजिद खान, अमल बपियो को इंशाल्लाह। खान जी जी वाया बेसिकली د باجوړ موسیقي کوم چې افراد شروع څنګه پېښور کې سر دلته زمونږ یو سرکاري سکول دی سر زمونږ چې کوم حلقه دا ان 27 کې راځي ډیره بدقسمت حلقه ده او پی کې 73 ان 27 دلته کله نور عالم خانو کا هم بیا بلې پارټي ته لاړو ارباب پسمیا تر هم بلې پارټي ته لاړو زمونږ دا کوم سرکاري سکول دی سر د کې دوه کمرې دي او ماشومان دومره زیات دي چې پاک سره جنازګاه ده او ماشومان سبق ورکوي او زما ساجد نوم دی سر
ساجد خان د سکول څه نوم دی؟ سر فل وینا بورډ ته نسسته بس وتا ځانم 11:30 12 بجې راشي ماشومان کینې بس یو بجې ته دي شي ستا فون نمبر زما ټیم سره ستا فون نمبر شته، ته به چې کوم دی زما ټیم به درشي، ته به یې لاس نیولي بوځې سکول به ورته وښایې او د سبا نه به پرې کار شروع شي انشاءالله تعالی. غلام اسرار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی ډسټرکټ باجوړ وی سی 7 باندې سمون خبرې کو سر. سر درو خیر. خیر جی تاسو خو وي سر. مهرباني. سر ما خپل یو کمپلینټ 13 ورځې کې کړو زمونږ د ګرل های سکول خاطر دلته یو ډیران دی هغه خو د ټیمه ولا راځي روزانه میش کې یا مطلب د سي 2 میاشتې بعد صفائی کوم خو ما چې چرته سي یو پراپر ډسبین غم ولا وکړل شي سر. نه د سکول مخه ته څنګه چې کم دی دوی ډسبین خیره دا خو چې کم دی انتهایی نه لایقي او کوتاهی ده. نه سر دا ډیران د سکول نه وړاندې دی. ها خبر حال د دې لپاره بیا چې کم دی هغه بندوبست کول دی د ډسبین غټ جی سر جی یو پراپر ډسبین غم وشي نه خلک به کوړه کرکټ دغه ډسبین ته کوي. ها دا په 24 غنټه کې دنه چې کم دی د دې بندوبست کول دی 24 غنټه کې وشي سر. اوکے تھینک یو سر مهرباني. محمد ارشاد. سر دلته یو اډه د باجوړ کې مین اډه د جناب بس ټرمینل د دی یو دیوال په هغه کې راغلی او روډ کې او د هغې اسټیمیټ 84 لک روپۍ لګېدلی او سر هغه پیسې ډپارټمنټ ته نه وې راغلي موږ رایټ ټو انفارمیشن ته د دې انفارمیشن اخیستل موږ ته میلاو شوي نه دي. او بل سر صدیق آباد پاټک کې یو میله لګي دلته باجوړ کې مین چې کوم ځای کې میله لګي د هغې ماهانه 12 لک روپۍ اخیستل کېږي او خزانې ته 50,000 روپۍ راځي. نو سر د دې معلومات وکړل شي. او بل سر دلته مینرل دا کوم چې ترانسپورټ او ټرکونه مرکونه نو دې په کمرو کې بند فیصلې کېږي او سر د دې ټینډر ونه شو. دا 3 پوینټس سر ما چې تاسو ته مخه کېدم. ها ټولو کې پهلا خو چې کم دی دا دوه پهلا پوینټس چې کم ول د دې انکوایري وکړي که فرض که دا د ګورنمنټ د خزانې نه ځي نو د دې چې کم دی زر تر زر ډیټیل ما ته پکار دی within 14 days چې ټوله انکوایري شوي او زما په ټیبل باندې پرته وي. بل چې کم د منرلز ولدي دا څنګه بند کمرو کې فیصله کیږي په دې ملک پوي کا دا سر د ټرکونه دي د دې ټیکی د دې ټندر کیږي چې کم ترانسپورت چې دې ته یوز کیږي هغه کې دیو بس په پټه باندې کار وسته دي او دا خاص خلکو ته ملاويږي دا سي عوامي ټندر د دې نه شي. حضرت بلال سکرین آن کړئ. جی سر زه د حضرت بلال هم د راغان باجوړ سره تعلق ساتم سر. کوم ایشوز چې کوم دغه کلی ده سر هغه د هسپتال په اړه کې دا دغه مخکې خو تاسو ډیر شکریا چې تاسو د خاص کړ د باجوړ لپاره د کلی کچیر یو دغه وکړو سر فیس ټو فیس کوم باجوړ خلک دي تاسو په دې مسله ډیسکس کوي نو د پر تاسو شکریا سر. سر چې کوم ایشوز دي هغه د هسپتال په اړه کې د چې کوم زمونږ خو بد قسمتۍ نه یو مین هسپتال دی په باجوړ کې ټول ډسټرکټ هیډکوارټر هسپتال خار بل په هغه کې داسې ایشو دي سر چې هغه د عوامو د یوز لپاره ډېر کم یوز کېږي مطلب خلک به هم پرایویټ سیکشنو ته ځي. سر هغه کې علاوه چې کوم دغه د ایمرجنسي سیکشنز کې چې کوم مسلې دي سر ایمرجنسي کې تاسو به یو کیس ایمرجنسي کیس به ته ایمرجنسي سیکشن ته وایي سر ډاکټر خو یو خپل سیکشن د ستا مریض ته به مسلې هغه به ګرځېدلی شي سر ډاکټر لکه سیکشن په خپل چیر نه راپات چې ستا مریض کوم دی هغه په بیډ باندې معاینه وکړي سر بالکل ته به په ویل چیر هم نشته مریض به دې په اوږو راغستی یو هلته به یې وړي سر او بیا به هغه چیک اپ کوي. بیا د هغه نه بعد چې کوم فارمیسي والا دي سر هغه تعالی د 20 او په 15% دا تعالی میډیسن درکوي باقي پسې به ته بار ته وځي هلته به ګوري او بیا به په منډه راځي او هلته به راوړي بیا چې هغه 20 او 15% لګ ډیفاین کا څنګه سر جی 20 او 15% لګ ډیفاین کا د دې څه مطلب دی سر کوم فارمیسیس چې دا کوم دوايانې چې ملاويږي میډیسن چې ملاويږي سر او ایمرجنسي سیکشن کې د ګورنمنت سایډ نه نو هغه سرکاري سطح زما په خیال 100% دي سر او چې دلته تعالی درکوي نو هغه کې به تعالی 15-20% درکړي
تقریبا نور ته د بار نه راوړي. ځینې وخت کې در باندې هغه انجکشن سیرنج چې کوم دی سر هغه هم در باندې د بار نه راوړي، وایي دا زموږ سره نشته دی، زموږ سره اویلیبل نه دی. صحیح ده. بل چې سر ته وبله په منډو ایمرجنسي دا ستا ته مریض پروت دی هغه هم ولې د بار نه راوړي. بیا چې کوم سپورټ یو سټاف دی نرس دی یا نور سټاف دی سر د هغه پته بالکل نه لګي پکې. ته به بیا ګرځې چې زه اوس څه وکړم. مریض راته پروت دی انجکشن ورته څوک وکړي، اکسیجن ورته څوک ولګي، د اکسیجن هم څه پته نه لګي سر، یا سټریچنګ کول دی هغه څوک وکړي سر، د دې به پکې پته بالکل نه لګي سر. او بل پکې یو ایشو دا ده چې د بار نه خلک راغلي سر دغه نه چې یا دا د کار لپاره کوالیفاید دي کو نه دي، بار نه به راځي او پریکټس به کوي خو چا تا ته انجکشن وکړو سر دا پته پکې نه لګي، دې د وجې نه سیوا انجکشن یې دغه کېږي. او بل سر یو ایشو راغلی و زموږ پرسنل خپله تللی و مریض زموږ د کور د مریض و او هغه ته ایکسپایر انجکشن کلی و، باقاعده موږ ډاکټر ته هم کمپلاین کلی او دغه ته هم کلی و او د کوم نور هیډ افیسر چې دي د اسپتال هغه ته هم کلی و ایم ایس ته، خو هغه باندې هېڅ ایکشن نه وکړی. دې لږ ټایم وشو 2-3 میاشتې کېږي سر، په هغه باندې باقاعده په مریض باندې ریاکشن شوی و سر. او بیا هغه ډاکټر صرف هغه فارمیسي والا ته کار شو بس باقاعده نورې سم نو سره. داسې دا هیلث ډپارټمنټ ناست دی ستاسو ټولې خبرې واورېدې. په دې کې چې کوم دی تاسو زر تر زره ویزټ وکړئ او ویزټ به هم د ستاسو سرپرایز ویزټ وي او هلته پې وکړئ او هلته چې ورشئ نو دا ټول حالات په خپلو سترګو باندې وګورئ. د دې ملګري د حضرت بلال نمبر شته، د ده نه به دا ټول کمپلینټس ریټن کې واخلئ چې کم کمپلینټس یې کوي. او بل چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولی دا خو سره معاف کېدل نه دي پکار. په دې کې چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولی دې ثبوتونه به د بلال خان نه راواخلئ او د دې خلاف خو فوراً چې کوم دی انکوایري او بیا که فرض که څوک پکې ملوث وي نو هغه په کور پکار دی چې کینی کنه موږ ته دلته کیجوالټیز نه دي پکار د دې د غفلت د وجې. شبیر خان خپل سکرین آن کو مایک مان کا سی ایم سے تاسو اوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر خان خیر دې سر جی تاسو څنګه یې؟ تم خدای سر شکر دې مهرباني. سر زه شبیر یم د باجوړ نه. سر زمونږ د روډ مسله د لینک روډ دی تقریبا داسې 700 فور آبادي ده او داسې 40-50 فور کورونه دي، هغه ته یو لینک روډ دی او دا ډېر ټایم وشو چې زه اپلیکیشن جمع کوم ډفرنټ ډپارټمنټس ته ورغلی ما مختلفو خلکو سره ملاو شوی ما خو تر نن وخته پورې هغه روډ هغه مسله حل نه شوه. کله چې باران وشي لکه 13 ورځ باندې باران شوی دی نو اوسه پورې هغه ځای باندې خټې دي، که مریض شي که دغه شانته ضعیف العمر شي ماشومان شي سکول روډ دی موږ ته جوړېږي سی ایم صاحب. شبیر خان څومره روډ دی؟ دا تقریبا 350 فیټ روډ دی سر. دا چا حلقه ده؟ دا اوس د مبارک زیب حلقه ده او نثارباز چې کوم دغه دی دا ان پی والا دغه دی سر. صحیح ده. داسې ده چې دې کې به انشاءالله تعالی د ډي سي ستاسو خبرې اوري، زمونږ باقي پارلیمنټیرین چې کوم دي اجمل خان انور زیب خان حمید الرحمن ډاکټر صاحب دا ټول ستاسو خبرې اوري. په دې کې به انشاءالله تعالی سبا د ستاسو دا سروې هم کمپلیټ شي انشاءالله او په دې باندې به کار هم شروع شي. دا دومره غټ روډ نه دی او زه چې کوم دي دا زمونږ الریډي انګوینګ سکیمز هغې کې ایډ کوي یا چې کوم دي نوې نان ای ډي پی راوړئ او دا 350 فیټ خو زما په خیال دومره غټ روډ نه ډي ډي سي نه یو کوي د ایس ډي آی نه یو کوي دا ورته وکړئ. صحیح ده. صاحب ګل السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی سر؟ تاسو خیر وای د ټولو نه اول خو سر تاسو ته او تاسو ټول کیبینټ او ملګرو ته سلام. وعلیکم السلام. د سر زمونږ د آبادی د ویش تقریبا دا د 15 نه والا د 20,000 پورې ده. کم چې زمونږ روډ دی دا روډ نه زمونږ ټول آبادی په یو سر باندې ده نو په هغه خلکو ته ډېر تکلیف وي که خصوصا کله چې څوک بیماري یا یې په چارپایي کې په کټ کې راوباسي بهر روډ ته او یا یې په هاتګاړو کې راوباسي. څومره روډ دی چیرمن صاحب؟ سر دا صرف موږ ته لینک روډ پکار دی، یو 2 ځای لینک روډونه چې هغه به ټوټل یا به نیم کیلومتر یا به 1 کیلومتر هلته بیا مین یوه لاره ده مشترکه قامي لاره ده چې دغه قامي لارې ته موږ له یو لینکس راکړي او په د قامي لاره باندې بیا موږ له کم از کم 10-12 فوټ روډ برابر شي نو انشاءالله العزیز د دې نه ټولو نه زموږ هغه ستونزې حل کېدی شي. چیرمن صاحب سبا به در سره د ډي سي افیس نه رابطه وشي ایس ډي آی کې ورته دغه روډ واچوئ او په کار دی چې دغه روډ جوړ شي. صحیح ده.
ټیک د جی سر دا ډېر هغه ستونزه راکړه دا حل شي ان شاء الله ولزي تاسو په موږ باندې احساني او زمونږ تاسو نه سر خصوصي تمدان د چې تاسو په خپل باندې د یو قبایلی سوچ والا خلک یو د قبایلو په مسایلو باندې پوهیږئ د 1000 ارب روپو نوې پیکیج می درته روان کړی دی او په غي کې به ان شاء الله ډېر ستونزې ختميږي ان شاء الله. ها مهران شاه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر څنګه چلې تاسو خېسته؟ خیریت ده مهران شاه خیر. الحمدلله ستاسو دعاګان دي سر. جیرو وای. تدې زمانو مهران شاه دی او ډیسټریکټ باجوړ سره تعلق ساتم او په خپل باندې هاکی نېشنل پلیئر یم سر. ها ماشاءالله. سر زموږ چې کوم درخواست تاسو د لپاره تاسو جمع کېدو هغه زموږ د باجوړ هاکی ګراوند په باره کې او سر پاټا گیمز په باره کې سر. ها جی سر زمونږ باجوړ هاکی ګراوند چې کوم دی هغه په 21 کې شروع شوی او په 22 کې کمپلیټ شوی او سر په هغه کې زمونږ گیم شروع شوی سر اوس 25 دی سر خو په هغه کې تر د اوسه پورې ګراوند مین جابس چې کوم دی هغه هم نشته دی او کوچینګ سټاف پکې هم نشته دی سر. ها او ګراوند ټیک دی سر ګراوند چې کوم دی هغه زیاتر خرابېدو طرف ته روان دی سر د هغې پراپر چې کوم دی ګراوند مین نشته دی سر هغه موږ ورته پرایویټ ګراوند مین نیولې سر پر هډ موږ هغه ته 500 روپۍ ورکو نو که تاسو موږ ته د ګراوند لپاره پراپر ګراوند مین او د هغې لپاره کوچینګ سټاف راکړئ سر. بل ګراوند ته چې کوم مین ایشو ده او خرابېدو طرف ته چې روان دی سر هغه د واټر د وجې لکه دې ته به 24 غنټې سر واټر ورکوي لکه دا بلون ساتي هغه ته اوبه نه ورکولی کېږي په 24 غنټو کې هغې ته تقریبا صرف 30 منټ اوبه ورکولی کېږي سر. جی سر اوبه شته نه که څوک یې ورکوي نه سر په 24 غنټو کې سر په ډېر کم د ورځې چې دی هغه په 5 بجې باندې بجلي راځي سر او نیمه غنټه سر هغه ته موږ اوبه ورکوو باقي د هغې نه بعد بیا پلیئر گیم کوي نو سر که دې ته سولر سیسټم وشي نو پراپر سهار نه چې ماښامه پورې په دې کې 3 ټیمه اوبه کېږي سر انشاءالله نو بیا به زه وایم چې کلیري او خرابېدو نه به بچ کېږي سر. نو سنتیټیک ګراوند دی د دې خو امپورټډ هغه کارپټ راځي د کوریا او د چاینا او د دغه نه دا هغه ګراوند دی نو هغې د مینټیننس لپاره همدغه ضروري ادروایز هغه بیا ختم شي د نور دې کې به داسې وکړو مهران شاه چې دا سولرایزیشن خو به انشاءالله وشي ګراوند مین به وشي او د کوچز لپاره چې کوم د سپورتس ډپارټمنټ ته به زه وایم چې د کوچ بندوبست درته وکړي سر. او بل چې کوم ایشو سر مخکې به زمونږ پاټا گیمز کېدل هغه پاټا گیمز چې دی هغه اوس ختم شوي دي سر. پاټا چې کله کېپي څه ځم شوی ده نو هغه کېپي گیمز کېږي سر. پاټا چې کوم پلیس دی هغه ته هم اپرچونټي نه میلاویږي کوم چې به ورته په پاټا گیمز کې میلاوېدل سر. اوس د کېپي گیمز چې کوم کېږي نو د پاټا نه ډېر کم پلیر دي چې هغه ته په کېپي کې موقع میلاویږي سر. خو تاسو موږ ته پاټا گیمز د مرج ایریا گیمز په نوم باندې بیرته بحال کې سر دا به ستاسو یو غټ احسان سر په پاټا خلکو د ستا دپاره د نن نه بحال شو انشاءالله. جی سر. سر بس دا تاسو کوم ته بحال کې صرف دا په باجوړ باندې نه سر ایز قبایل تاسو دا ټولو قبایلو باندې احسان سر چې تاسو واپس نن نه مهران ته اعلان وکړه چې ما درته بحال کړ بس. शुक्रिया सर. अगर आपकी इजाजत हो तो कमिश्नर मलाकंड बात कर रहा हूँ सर अगर आपकी इजाजत हो. सर ये ऑलरेडी सर 2 दिन पहले मैंने अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये डायरेक्शन दी है सर कि डिविजनल सतह पर अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के साथ मिलकर शेड्यूल करें. हॉकी भी जिस सीजन के मुताबिक है, क्रिकेट फुटबॉल और ये टूर्नामेंट्स जो है हम डिविजनल सतह पर सर प्लान करें. अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसको चूंकि अभी बाजोड़ जो है मलाकंड डिवीजन के साथ आता है तो पहले तो मजिस्ट्रेट्स वाला एक अपना सिस्टम था. अगर आपकी इजाजत हो तो हम जो मलाकंड डिवीजन के अंदर जो हमारे 9 जिले हैं आपका कमिश्नर साहब आपका जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दे. मैं मेहरान के लिए स्पेशल ऐलान कर रहा हूँ. ठीक सर शुक्रिया मेहरबानी सर. خدا زکریا خو چې کم کمپلینټ را رسولې دی ډي سي صاحب بجاوړ دا زکریا چې کم کا د زکریا چې کم خواهش ته دا ورته پوره کوي ښا د سنتر دا ټوټل 23 اپلیکیشن راغلو د 23 کې موږ پانتا سټریټ ور د کړو بیا ریوینګ چې نه زموږ دا سپیشل سپورټ ولرنو ستا موږ وکړو سر. بس زکریا چې سی ام سیکریټریټ تر رسیدلې دی او سی ام افیس ته نو خامخا په کار دی چې دا لاړ شي. نن به ولکړی سر. اوکې جی خلیل الله. Sir, my name is
ویچ ماډولا تحصیل مامون ډسټریکټ باجوړ. جی خلیل الله واز درازي وای. سر زمونږ د ډماډولې چې کوم مین کې وړه سر او د هغې دپاره 2 ځله پول منظوري وشوله او بس بیا هغه منظوري چېرته ورکه شي سر، نو د اوسه پورې د هغه پول انتظامات ونه شو. یو ځل پې کار هم شروع شو، هغه سریې مریې پکې ښخې کړې، خو بیا هغه قصه ورکه شوه. نو سر که تاسو د دې لپاره احکامات جاري کړئ، مهرباني به د دې نه سر ټول تحصیل مامون ته پیدا رسیږي. ها په دې کې سیکټري سی ان ډبلیو ستا خبرې واورېدې، دې به چې کوم دی هلته اکسین هایوې ته وایي په باجوړ کې چې په دې باندې فوراً چې کوم دی کار شروع کوي او په 2 هفته کې دننه چې کوم دی رپورټ زما آفس ته راورسوي. صحیح ده सर इसमें सर इस हापुल के हवाले से सर मैं एक कमेंट है सर, मैंने ऑलरेडी एक इसमें केस मूव किया हुआ था और आपने उसकी मंजूरी भी दी थी. इसमें सर एक प्रॉपर जो पुल था वो 2019 में उसकी अप्रूवल हुई थी, लेकिन कुछ फिजिबिलिटी के हवाले से कुछ इश्यूज है, तो मैंने इसके लिए एक केस मूव किया हुआ है. आपने उसको साइन भी किया हुआ है, सेक्रेटरी CNW के पास है. इसमें मैंने बग्स क्लीवर्ड प्रपोज किए हैं और साथ साथ उस एस्टिमेट के अंदर हमने तकरीबन दीगर जगहों पे भी प्रपोज किया हुआ है. CNW के पास है ओके जी सर. कल या मंडे को आप जो हैं फिर सेक्रेटरी साहब से मिलने और जो साइन किया हुआ है आपने मुझसे, तो इसको फॉलो करें और 14 दिन के अंदर जो है ये मुझे रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है अजीज खान माइक ऑन कर. अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब, څنګه یې خیر وي؟ वालेकुम सलाम अजीज खान په خیر صحت مزاج په خیر. بالکل خیر دی سیم صاحب، زه د باجوړ نه خبرې کوم، باجوړ لارا کماندل نه. څنګه یې خیر؟ بالکل خیر دی، تاسو خیر وي سر؟ شکر دی. وایه سر زمونږ تقریبا ماندلو کې 50,000 آبادي ده او روډ ډیر زیات خراب دی او د پل مسله هم ده دلته. ها دا ستاسو چې کوم 3 پیګان دي دا د هغه حلقه ده سلارزي، دا د اجمل خان حلقه ده. اجمل خان صحیح ده. اجمل خان ماته چې کوم دي دا ما په خیال راوړم دی دغه روډ او په دې باندې به چې کوم دی زر تر زره سیکټري CNW ناس دی اکسین هایوې ته به وایي چې په دې باندې زر تر زره هلته هغه وکړي او په 14 दिन کې دا ریپورټ هم زما په کار دی. जी लास्ट अगर अब्दुलरहमान फुल स्क्रीन ऑन का माइक हम ऑन कर. जी अब्दुलरहमान वालेकुम सलाम. من سلور تا بایگانی و اعلی تعلیم یافته خو د موجوده ملکی او صوبایي حالاتو د وجې نه بیروزګاري روزګار د حصول لپاره موږ ډېر کوششونه وکړل، خو لیکن د اوسه پورې څه کامیابي نصیب شوې نه ده. نو دې بنا باندې موږ بایګانو به طور مجبوري دا فیصله وکړه چې زمونږ د نیکونو ځمکې دي، په دې باندې به موږ مختلف قسمه باغات، مثال د سبزیانو ورسره د فروټ دا جوړ کړو. او نو موږ به د خپل اپنے مدد آپ تحت باعزت روزگار حاصل کړو. تر دې زمونږ تقریبا چې کوم دی 120 پلس ایکڑ ځمکه ده. ماشاءالله دې سره به تقریبا 50 پلس نوجوانان چې کوم دی دا پر روزګار باندې شي. صحیح ده. نو دې سردي زمونږ ځمکې چې کوم دی دا باراني دي. صحیح ده. خدا دا چې 50 کسان ناسې نه چې بیا نوکران نه کې نه دي. انشاءالله زه تاسو سره لږ ډیټیل شیر کوم. نو زمونږ ځمکې چې کوم دي دا باراني دي، د اوبو شدید قلت سره مخ دي که نه. عبدالرحمن خان داسې ده چې زما بل میټینګ هم شروع شو، د ستا مسله ما ته راغله، زما افیس په تا سره رابطه وکړي چې کوم زمونږ آلریډي یو سکیم دی سولر ټیوبویل والا اریګیشن کې، نو ان شاء الله تعالی هغې کې به د ستا دا ټیوبویل هم شامل کړو او هلته به زما ټیم درشي، سروې به وکړي، ځای به وګوري، د هغې نه بعد به چې کوم دی په دې باندې مخکې عمل وکړو. صحیح ده که نه؟